بسم الله الرحمن الرحیم. د ناقص او د لفیف د مشکل گردانونو د حل په سلسله کې دا زمونږه 15 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د ناقص او د لفیف د اسم ظرف کم گردانونه دي د هغې دپاره دوه نمونې ذکر کوو. لومبۍ نمونه مونږ سره ده مدعن، مدعیان، مداعن او مدیعن. مدعن دا د واحد صیغه ده، مدعیانی دا د تثنیه صیغه ده، مداعن دا د جمع صیغه ده او مدیعن دا د تصغیر صیغه ده. دا لومبۍ درې صیغې په دې کې میم دا مفتوح دی او کوم د تصغیر صیغه مونږ سره ده مدیعن، په دې کې میم دا مضموم دی. او دا نمونه مونږ سره د ناقص او د لفیف د اسم ظرف د ثلاثي مجرد کم گردانونه دي، نو د هغې د یادولو دپاره مونږ سره نمونه دا د مدعن گردان دی. دویمه نمونه مونږ سره ده مدعن، مدعیان، مدعیاتن. مدعن دا د واحد صیغه ده، مدعیان دا د تثنیه صیغه ده او مدعیاتن دا د جمع صیغه ده. او که مونږ او تاسو وګورو نو په دې درې وړو صیغو کې میم دا مضموم راځي. او دا دویمه نمونه مونږ سره د ناقص او د لفیف د ثلاثي مزید فیه د اسم ظرف کم گردانونه دي، نو دا نمونه دا مونږ سره د هغې دپاره ده. اوس مونږه ته دې دواړو نمونو ته دې افادیت ذکر کوو. نو کوم طالب علم چې نمونه نمبر 1 یعنی د مدعن گردان یاد کو، نو دغه طالب علم د ناقص او د لفیف د ثلاثي مجرد د اسم ظرف ټول گردانونه دا یاد کړل، ځکه چې ته دغه گردانونو وزن دا بالکل د مدعن د گردان په شانتې دی. ته دې نه علاوه چې د مدعن د گردان په کومو صیغو کې لام کلمه حذف کیږي، نو ته دغې نورو گردانونو په لام کلمه په هغې صیغو کې به هم لام کلمه حذف کیږي. او څنګه چې د مدعیانې د تثنیې په صیغه کې لام کلمه یا ده او ته دې نه وروستو 2 حروف دي، نو دغسې د ناقص او د لفیف د ثلاثي مجرد د اسم ظرف چې څومره گردانونه دي، نو د هغې په تثنیې په صیغه کې به د لام کلمې په مقابله کې یا وي او ته دې نه وروستو به 2 حروف الف او نون. مثلا دا مونږ سره نمونه ده مدعن، مدعیان، مداعن او مدیعن. مونږه د مثال په طور باندې د ناقصي یایی یو گردان لیکلی دی مرمن، یو گردان مونږه د لفیفی مفروق نه لیکلی دی موقن، او یو گردان مونږه د لفیفی مقرون نه لیکلی دی مرون. نو که مونږ او تاسو وګورو نو دا 4 واړه گردانونه ته دې وزن دا یو شانتی دی، یعنی د واحد د صیغې وزن دا د واحد په شانتی دی، د تثنیې د صیغې وزن دا د تثنیې په شانتی دی، د جمع د صیغې وزن دا د جمع په شانتی دی، او د تصغیر د صیغې وزن دا د تصغیر په شانتی دی. مثلا د مدعن، مرمن، موقن، مرون ته دې ټولو وزن دا یو شانتی دی. یعنی په مدعن کې چې څونه حروف دي، نو دغسې حروف په مرمن، موقن او مرون کې هم دي. او په مدعن کې د مدعن په صیغه باندې چې کم حرکات دي او سکنات دي، نو هغه حرکات او سکنات په دې صیغو باندې هم دي، او دغسې په دې نورو صیغو کې هم دغه تفصیل دی. ته دې نه علاوه که مونږ او تاسو وګورو نو د مدعن په گردان کې په 3 صیغو کې لام کلمه حذف شوې ده، په مدعن کې، په مداعن کې او په مدیعن کې. نو دغسې په مرمن کې، مرامن او مریمن کې هم لام کلمه دا حذف شوې ده. دغسې په موقن، مرون او مواقن، مراون او مویقن او مریون کې هم لام کلمه دا حذف شوې ده. او څنګه چې په مدعن کې لام کلمه حذف شوې ده لیکن یا کتابتن لیکلی کېږي او مونږ په دې باندې تلفظ نه کوو، نو دغسې
په مرمن موقن او مرون کې لام کلمه حذف شوې ده او یا کتابتن لیکل شوې ده، لیکن مونږ په دې باندې تلفظ نه کوو. نو حاصل دا شو چې کوم طالب علم د مد عن گردان یاد کو، نو دغه طالب علم د ناقص او د لفیف د ثلاثي مجرد د اسم ظرف ټول گردانونه یاد کړل، ځکه چې د دغه گردانونو وزن دا د مد عن د گردان په شانتي دی. تدینه علاوه څنګه چې د مد عن په گردان کې د واحد تثنیه او د واحد د جمع او د تصغیر په صيغه کې لام کلمه حذف کیږي، نو دغه سي د ناقص او د لفیف د ثلاثي مجرد د اسم ظرف څونه گردانونه دي، نو په هغه ټولو کې به د واحد د جمع او د تصغیر په صيغه کې لام کلمه حذف کیږي. او څنګه چې د مد عن په گردان کې د تثنیه په صيغه کې په دریم ځای کې یا ده، په لام کلمې په مقابله کې یا ده او تدین وروستو دو حروف دي الف او نون، نو دغه سي په دغه نورو گردانونو کې به هم د لام کلمې په مقابله کې یا وي او تدین وروستو به دو حروف الف او نون. اوس مونږه د نمونه نمبر 2 تدی افادیت ذکر کوو او دویمه نمونه مونږ سره وا مدعن مدعیان مدعیاتن. او مخکې مونږه دا خبره ذکر کړه چې دا نمونه مونږ سره د ثلاثي مزید فيه د اسم ظرف د گردانونو لپاره ده. نو کوم طالب علم چې د مدعن گردان یاد کو، نو دغه طالب علم د ناقص او د لفیف د ثلاثي مزید فيه د اسم ظرف گردانونه د اخر نه یاد کړل، ځکه چې دغه گردانونو لام کلمه او د لام کلمې نه وروستو چې کوم حروف دي او په دغه حروفو باندې چې کوم حرکات دي، نو هغه بالکل هغه حروف دي او په هغه حروف باندې هغه حرکات دي کوم چې د مدعن په گردان کې د لام کلمې په مقابله کې دي او تدین وروستو چې کوم حروف دي او په دغه باندې کوم حرکات دي، نو هغه بالکل یو شانتي دي. تدین علاوه چې د مدعن په گردان کې د لام کلمې نه په مخ کې حرف باندې کم حرکت دی، نو دغه سي د ناقص او د لفیف د ثلاثي مزید فيه د اسم ظرف په گردانونو کې هم د لام کلمې نه په مخ کې حرف باندې هغه حرکت دی. دا مونږه د مثال په تور باندې یو 3 بابونه لیکلي دي. د باب تفعیل گردان مونږ لیکلی دی منجن، د باب افتعال د اسم ظرف گردان مونږ لیکلی دی مختفن، او د باب مفاعلی د اسم ظرف گردان مونږ لیکلی دی موالن. نو که مونږ او تاسو وګورو نو په مدعن کې لام کلمه حذف شوې ده او یا کتابتن لیکل شوې ده، نو دغه سي په منجن مختفن او موالن کې هم لام کلمه حذف شوې ده او یا کتابتن لیکل شوې ده. او څنګه چې په مدعن کې د لام کلمې نه په مخ کې حرف باندې 2 زبر تنوین دی، نو داسې په منجن مختفن او موالن کې هم د لام کلمې نه په مخ کې حرف باندې د 2 زبر تنوین دی. د مدعن نه مو سره د تثنیه صيغه ده مدعیانی، د منجن نه ده منجیانی، د مختفن نه ده مختفیانی او د موالن نه ده موالیانی. نو که مونږ او تاسو په غور باندې وګورو نو په مدعیانی کې لام کلمه دا یا مفتوح ده او تدین وروستو 2 حروف دي الف او نون مکسوره، نو دغه سي په منجیانی مختفیانی او موالیانی کې لام کلمه دا یا مفتوحه ده او تدین وروستو 2 حروف دي الف او نون مکسوره. او څنګه چې په مدعیانی کې د لام کلمې نه په مخ کې حرف باندې فتحه ده، نو دغه سي په منجیانی مختفیانی او موالیانی کې هم د لام کلمې نه په مخ کې حرف باندې فتحه ده. د مدعن نه درېمه صيغه موږ سره ده مدعیاتن، د منجن نه ده منجیاتن، د مختفن نه ده مختفیاتن او د موالن نه ده موالیاتن. نو په مدعیاتن کې لام کلمه موږ سره ده یا او تدین وروستو 2 حروف دي الف او تا، دغه سي په منجیاتن مختفیاتن او موالیاتن کې هم لام کلمه دا موږ سره یا ده او تدین وروستو 2 حروف دي الف او تا. او څنګه چې په مدعیاتن کې د لام کلمې نه په مخ کې حرف باندې فتحه ده، نو دغه سي په منجیاتن مختفیاتن او موالیاتن کې هم. دغه سي د ناقص او د لفیف د ثلاثي مزید فيه نور کم ابواب دي، نو داغي
لام کلمه او د لام کلمې نه وروستو چې کوم حروف دي او په دغه حروفو باندې چې کوم حرکات دي نو هغه به بالکل هغه حروف وي او هغه حرکات به وي کوم چې د مدعن په گردان کې د لام کلمې په مقابله کې دي او تدینا وروستو چې کوم حروف دي او په دغه باندې چې کوم حرکات وي نو هغه به وي. نو دا موږ سره د اسم ظرف د ناقص او د لفیف د ثلاثي مجرد نه چې څومره ګردانونه دي د هغې لپاره دوه نمونې شوي. یو نمونه موږ سره د ثلاثي مجرد د ګردانونو دپاره شو او هغه موږ سره ده مدعن، مدعیان، مداعن او مدیعن. او دویمه نمونه موږ سره د ثلاثي مزید فيه د اسم ظرف د ګردانونو دپاره ده مدعن، مدعیان، مدعیات. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.